دا څه چل وشو هغه چې موبایل بابا زغه خو وشته دا ریحانه وشته هغه ته ورنو زما پر سوال کوي لازمي کله کې دلته چې بچی لاله بیا وشته دا دغه چې کوم دی دا جل کې چې دی عمران خان دا عمران خان چې و دا د سلم چې د خاله ور دا د مرګره وو زما لپاره زما د مور او پلار لپاره هیڅ نه دي کړی چې راو چې خیال مو ریحان خو دغه شو دا حق ورسېدو چې ورسېدو په دغه وخت زمانه بچغه خو یو متل دا چې الله تعالی راکړ تا خو دا نه واغستو ويا باکستان ته خو زمانه ته ولې دا ټوخه زما سم وکړه زه د خدای تعالی غریب ما او په پردې کوټه کې ناشته ما ریحانزیب چې دومره اعلی تعلیم یافته ځوان او د دې باجوړ چې کوم د 56 ممالکو کې د دې ریپرزنټیشن کړو باقاعده تور باندې انا مختصره والله تا و سره مل شو او زمانه ته نور پته نشته حکومت په شوکار او بس په دقه خپل دغه روانو چې زبر دی وړو او د وطن د مسلمانانو په څنګه دغه وکړه خدمت وکړه دغه لپاره لګي د ټول امت لپاره او باجوړ په دې کې نه په هسپتال شته نه په دغه شته کالج شته نه په شته نه په بچ زبر دی وړو د خدمت ته تیار دغه بده دغه السلام علیکم تاسو J91 نیوز ګوري او زه مرشد خان د ریحانزیب شهید په کلی کې موجودی ما او دغه والد صاحب سره ناس په خصوصي انټرویو کې ډیر په بخنه سره دا انټرویو ریکارډ کوم ډیر چې کوم انټرنیشنل کتون کې دي یا چې کوم پاکستان کې کتون کې دي هغه د ریحانزیب د جون حواله سره بنیادی معلومات اغستل غواړي زه ذاتی تور باندې نه غواړم چې د ریحانزیب د غم دوباره را تازه کوم او د دې کاکا په سترګو کې خو راولم خو چونکې مجبوری شي او د هغه आवाज او دغه د جون قصه تاسو په سکرین باندې خودل دا هم زموږ ذمہواری ده د ریحانزیب د مرګ سره نه صرف د باجوړ نه صرف د دې کاکام لا ماته شو بلکې د ټولو پښتنو ملا په ماته شو زموږ په پښتنو کې چې چرته هم یو لیډر را پاسي او د پښتنو د حقوق आवाज اوچت کی د خپل علاقې आवाज اوچت کی نو داغه سره عمومي تور باندې هم داسې سلوک کیږي د ریحانزیب والد صاحب را سره موجود د خصوصي پروګرام کې د اغي د ژوند او دغه سخته تاسو په سکرین باندې دم کاکا تاسو ډیره شکریا ده سردار ته وای زمون کتونکو ته د ریحانزیب د مرګ خبر تاسو ته ملاو شو دغه سخته سمره سخته وساوس د پاره او د خبر څنګه را لته تاسو ته السلام علیکم خبر خدا راغی چې زه دلته ناسم او خاتمه کسان ناسو ورسې کې ناسو من د مشر خاطر ناسو هغه کسان را لغه نه وټ په پیسو یو دوه کسان نورم هغه ما نه پاتې ول زه پاتې شوم خو په دغه وخت کې چې دینه نه وټ نه واړول مال چې څو شو شاره ته غوونه کوم زما په لکه تراکو شو ټکه څه پیښ شو چې شال وشو هغه چې یو ساعت شو هغه زغه شو ماده به معلومات دغه خو شاره ته غوونه یواله کو هغه نه سکوټر باندې وتختې زلاړو ماته ونه وای زما څو کې سوچ راغی جلد ما په کور کې او نسهو او په منډه باندې ورله ما جلد نه په کور کې خو موجودو یاله کولې راوځه او چې چلو شو سبب جلد دا چې چل وشو هغه چې موبایل بابا زغه خو وشته دا ریحانه وشته خو به ته هسپتال ته بیو زرا وتل ما په دقه ځکه سیده جلد راوته چې بارو یواله کولاړو او دا غو قاریانو خاله ورم مال پر سوالو کوي الله ته قاریان مصر سره شپته د درې سو طالبان پکې دي هغه ته ورنو مال پر سوالو کوي لازمي کله کې دلته چې بچی لاله هغه راولګم چې زغه شو مروت مرولته زماره کلی بل مرګره ولاړو کلیوالانو ولا ترغالي ما ولاو جلت زوی ته ټلیفون کړو جلت را ته غاړه مخ کې ودرې یو دمه وته ول خار ته ورسېدل ما هم خار کې راګر سکاوټ په لار تلم په اتر او شو لار په سکاوټ ورغم ما د زوی په دقه لار ته په قلار زم ورلم او سیده چې زور ورسېدم نو چې زه دغه شو ما چې څنګه ورسېدم په دغه وخت ما زیو او د مخلوق په مخ ولاړو دغه وکړه زه دغه شو چې سوري والي انا كمان سمو شو بدك ما مخرا واړو ايش انا بل څنګه مال يقولوا رو هسپتال جيلنا هسپتالنا شرو چې خیال مو ریحان خو دغه شو حق ورسېدو چې ورسېدو په دغه وخت زمانه بچغه خو یو مثال ده چې الله تعالی راکړ تا خو نه واغستو ويا باکستان تا خو زمانه ته ولې دا ټوخه ما سو وکړه تا خو سره راوځي او زمانه سره مرګ څه چلو شو نو ټانې مختصره والله تا وښتي سره مر شو او زمانه ته نور پته نشته حکومت په شوکار په دا کې ما غرن نشته باقی لا لګیدل زه د خدای تعالی غریب ما او په پردې کوټه کې ناشته ما او په کوټه کې ناشته ما وسه په زما مرګري ما مخشان غریبانان چې هغه بندګان جوړ کړی دي او ما چې چرول ما چې چل نک ما په وخت کې خڅو خو زه را لګنه په ریحان باندې دا کوم سبق چې ده د پاکستان د حکومت 15 روپۍ پکې نشته دي
ما ټول په پراوټ سبق ویل په پیسو خدا په ویل دي خو ما په ویل دي په دغه کې اول په څلورمه پورې دلته په کلی کې ویل بیا راغان تر راغله ذاته مرته مو پورې دلته ویل او به تل په خبر نه راغله بخیل راغله مونډه ته او په مونډه نه به تل په خبر هغه بیا چې لګیدل بیا اسلام آباد ته دا څه شي دا کوم چې دي دا ما هر څه په دې معنی دغه کلی په خپل کلی دي او حکومت په کې 15 روپۍ نشته دا وسم دا پردې کوټه کې دا دی لیکي د لاس نه ما چې څه غریبه کراچۍ مزدوري او څه خو زور ما په دلګه ولا درته وای ریحانزیب چې دومره اعلی تعلیم یافته ځوان او د دې باجوړ چې کوم د 55 ممالکو کې د دې ریپرزنټیشن کړو باقاعده تور باندې ریحانزیب کور کې ودا خبرې نه کولې چې مطلب زه چې تکي نوکری وکم د خپل غریبي ختم کم کنه سیاست سره شوق د وخت نه د وخت له دغه سیاست کې شوق نه په وخت راولګي د سبق او انجینرینګ پاس کو او حکومت راولګي د درې کال ولا نوکری څه ونه تلواسي ناسو ناسو خبره ونکو بیا راوستو دغه چې کوم دی دا جل کې چې دی عمران خان چې و د سنم چې د خاله ور د مرګره وو د خو پیدایشي سبق دالته ویلو په مخه مو سيوب زو هغه صبر هغه شوه دی بیا راولګي د روسته به دا شی په شوق کې راغلی مونږ ته دی ویلي را لګیدل خو بیا څه شوی دا بیا را لګیدل ز پلار مورس مونږ د پاره زما د قوم د پاره زما د خبر پاره پیدې ته نه دی ودرېدل د قوم د پاره به ودرېدل یعنی که څه شل کې نظم کار به تاسو کار نشته زراغه نو در لګیدل د قوم د امت لپاره خدمت کړي زما لپاره زما د مور او پلار لپاره هیڅ نه دی کړی او ځان د قوم لپاره قرباني کو او را لګیدل د امت لګو لکه چې دا زور ښکاره شو موږ خدا پته نه و چې دا څه مال دغه ریحان دی اخو دا ځمکه وخوځېدل او در سره برسیره شو نو بله خبره هم درته کوم دا لارې طرف نه پرښتې رالې چاته پته نشته او باران یې راښې دخه وي کاکا درته ووایه ریحانزیب په کور کې تاسو سره به سیاست حوالې سره مشوره کوله څه خبرې سوې د سره ډېر شیر کول تاسو د زریم له خبره سره مشورې نه کړې ورځ په قیامت به خپل غاړه بنده کړم چې دا خبره نه کړې او بس په دقه خپل دغه کې روانو چې زبر دی وړو او د وطن د مسلمانانو په څنګه دغه وکم خدمت وکم دغه لپاره لګیو د ټول امت لپاره او باجوړ په دې کې نه په کې هسپتال شته نه په کې دغه څه کالج ته نه په کې نه په بچ زبر دی وړو د خدمت ته تیار دغه بده دغه بلې څه مقصد نو او دغه لپاره د امت لپاره خدمت لپاره لګیو او قرباني د حکومت لپاره وشول د کاکا د ریحانزیب مور ته څنګه خبر ورسید کور ته تاسو خبر هغه خو په دغه وخت را لګیدل و موجود و پېنه شولې موجود و هغه خو ما په خبره پېښ ولا دراول څنګه څه دغه شانته وشو کور زه ورنه وته او زما زوی خو په خبره وکړه نسی موبایل کې ولید نه من اغلی او دغه شان چې شماته نه را تخپل مرګري البلې نه خوشي نه بل موبایل کې مې راته رسیږي چې بابا ویو تاسو چې کله ریحانزیب والا ویډیوز کتل نه خو ډیر په مشکل حالاتو کې ډیر په بد حالات کې هغه دغه تصویر هغه وینه هغه ته اوسم څه نه الته خو زنه مکان زه خو د هسپتال له ورل مخ موبایل کې چې تاسو کتل نه ما خو نه دلیدل ما په کور کې ولید ما نه دلیدل زه ما منډه وکړه په تانه ته نه رسلو او تانه کې دنه پروتو او ما زه تر وختم ولدات غری پاره پروت بیر تفسیر ویوړه ما ګټ لاله که زه دوی په تانو کې نه پریدم زه حکومت ته زه خپل دوی میراکه زیوړه ما زه سیستم سبړه ولې او چې کله ریحانزیب ولید کاکا تاسو په ځل کې مطلب څه خیال رااله چې دا ریحانزیب باندې دا ډزي یا دا فایرینګ پچاو ګستاسو په چا باندې شک شو براله یاره زما په چا باندې دراغلی الله بس را لګیدل زما د کور نه وتلې دي او زه دینه مال هیڅ علم نشته چې الله په څه کې دي پېنش ولې تاسو چا سره څه تاریخ راواله څه دښمنی وغیرہ شته نه دا با عبد زری چاره باندې 15 روپۍ لشته 15 روپۍ انا مې چا د عبد زری خپل تبلیغ کار مې کړی دی دا څنګه زما د زوی پاکو د زم صفاکو از ما قامو صفاکو دا بل نه دون عمر دی الکتر کله په خبر نه راغلی د شپې راغلی دی او کو د کړه د اسلامات نه راځي د شپې نه راځي او کور برګر خارجي د شپې په 2 بجې په 2 بجې په 1 بجې په 2 د 2 یو سنه لسه راځي او ټول د شپې ورزګار ورغو ځان د ابغه څه نه بوڅول ځان او ریحانزیب د منډو ترلو د چته جلسي وی جلوسون دي ته چمګاون بو سره رشتہ دارو بس پیسې مې سو مدد بو نه پیسو مدد پدې کې نو را لګل خپل ګروپ یو خپل مرګري پیدا شولې خدای نه مزغزل مال نشته 15 روپۍ نه د چا د مالی دلی دي او نه پخې کلی وو مرګري براله کېدل خپل ګروپ یو چالنګ پلاکیز لورځو هغه بزان زړه په بل برابر کلی او کورسي مرسي یو شی بل څه دغه نه مونږ خبر کنه حسابه ما او یاره تنظیم به ولدي خپل پارټي والا کاو د مرګري د اساتو د مشرکلو د فسلابات نه مشرو او کاکا تاسو سو بچی دی ریحانزیب نه علاوه ټوټل سو بچی زامن دي
او دا درې چې دي دا مشران دي او د څلورم او د دې نه څپنځم چې د ناغته کشر نور بچنګي تاسو کار روزګار کوي دغه هغه څه روزګار کوي تاسو غریبي هغه دوه کسان لګیږي چې کاران د مسول سیمټونو کار کوي او دا کشرې زمي او سبق واخو هغه پرېښه دي او کله به مزدوري او کله یو شی بل شي او زه په دغه شانته دغه مزخونو کار نو پېنش ولې او د نور نس خاص کار د منګ نه می ګاړه شته نه می خشته نه می بشره او دغه ګلکاري او دغه به شي کار به کول به څه کول دغه کار او وسم من دغه کار کاکا تاسو مطلب حکومت نه څومره امید ساتي او څومره پر اعتماد چې مطلب تاسو ته انصاف ملاوي شي یا نه د حزب د قتل یاره دغه کې زما لا تقتل ما دعي لم نشر زني سنه من خبر الله چې څه کوي بکیږي ما بل څه یو ما الله زاشته بل انا په لکه راځي او صوت لا خبره ولې سوریا بوریا ما لازم ما کوم طرف ته دانګي خو چې دا دنیا راوغځیدله او د جنازو زین ورکشلو د اجتماع زما درڅ لیدلې دي د ریوند د اجتماع هغه ټول کراس کړي راځي کابه او یو خبره قرتشتا پر ریوند کې راولګي په دغه کې خبره شته مطلب پاتې شوی ده پر دغه کې راولګي د اسلامات کې نو دغه میډي والات ته پوسو کو ولر حنزه بول سوي ول تراشه استاد خبره کوم ول سوي راته ول تکینا ول سوي راته ول وستا پر لکه سي دي هغه دا تاسو نه راکوي ویلا وزه برته دا خبره وکم زما په لکه نور هیڅ نشته خو زما په لکه دار شي بوډا پلار به دی او یو مور ده چې دا ما جاج لبوزه ما دغه مقصد زما یو زما سلام چې ما دا بوزم ما دغه مقصد د دنیا کې زما نور څه دغه نشته تاسو چې کور ته لاړ شئ نو د ریحانزیب مور مطلب څه خبرې کوي دغه څه یادونه تاسو ته یادي او دغه حواله څه خبرې کوي تاسو ته هغه غریب خدا زمانه ځته وي بس الله وجل الله راکله ولا نه واغستو هیڅ پکې نشته نو کې شي او زموږ خبرې معنا چاره باندې کو بد نو او بل راته غوته په چې راته خو نه راته بد خو رالوګه خو زموږ بچوړه خو دا راوکله خو دا نه واغست منګه څه مقصد د مخ چاته څه دښمنی نشته بل څه نشته چاته باندې تراو حکومت خو زمانه نشته بل چاته نشته خو دا نه واغست او کاکا ریحانزیب په ماشوموالي کې څنګه ورانی به ډیر زیات کول سبق سره ډیر شوق او چرته پکې ناس سبق د پیدایش نه سبق او را لګي دغه سبق به و پېنه شولې بل څه شوق نو د سبق څه سوق اچھا څنګه کاوه قشانته ورسو دغه کار وکاو سکول نه علاوه مدرسې ته بوتلو کرکټ وغیرہ څه شو هرڅه کړی په دې کې را لګیدل دا چې دا وسو دغه ثبوت دغه وسو مسله صدق دا وسده هرڅه وسو دي الته دې هرڅه کړی دغه په نظیره باندې هرڅه ختم کړی نور ما وکړي دي هرڅه کړی هرڅه وسده سند وسده هرڅه وسدي پرېمون کې ته په دغه څه پوسو کو په اسلام آباد کې چې کله دغه کېدو ولا دا راغلي به سندونه راوړي دي چا سنو یو ګزر کسان لږ 15000 کسان دي چا سنو د سوسه هر کار پکې اقاربو او د سبق چې کوم ویل هغه چې کوم مهاراجات پیسې راتلی نو هغه په څه طریقې سره مزدوري به کوله سکالرشپ به یونیورسيټي کې څنګه کوله پلان ما چې په دغه کې څه شلګه دغه به مور کول خو مدیر خو دا کول او دې کله دا کول شو نو مزدوري تاسو شوی ودا قل سبق قادم تاسو خپل باندې د ریحانزیب څه داسې یادي چې ډېر خپکی جړه درولي لخړه جړه دا کنه شاغه به زراله مامور ته خبره کوله او ما څه بینه کوله دا غرو چې دا سړی د دین کار کوي د خپکی کنه او د دین کار کوي بل کار ما نه ځکله چې د پلار زما خپکی نه ماته بینه و کوم ورته خبره کوي یا نه کوي خو خاص خبره نه کوله ها کو څه خبره به وته موږ وکړه د پلان کې ورکوږي شي خو باندې استي دا خبره به راته خرڅه کوله چې وګشي خو باندې استي بل به دا خبره کول بابا چې کو راتو خو را بغه مخلص به وینځ سر به وینځ او به لم کبړې به بل چې رسخه بابا دوا کوه عمر له بره دا خبره کوي بابا ته دوا کوه ماته څنګه ورې دی ویل دا بره بابا دوا کوه پرول لګیله په جیلو کې به ادا بابا دوا کوه ماته دا خبر ماته ټیک شو دا کتونکو دا د ریحانزیب والد صاحب دغه بیان تاسو واورید د دې خپل باندې هم ډیره زیاته غریبي ده او دلته کې ریحانزیب په غریبۍ کې رالوي شو سبق یو او د دې کلی د چم گاوند چې کوم د باجوړ आवाज اوچت کو هغه بشمیر انټرویو تاسو کتلی دي کغه وخت نو د لکاور په نوکری کول شو خپل غریبي به پامیري بدل کړي وي خو سیاست سره شوق او وخت چې د چم گاوند د دې باجوړ د دې پښتنو आवाज پورا نړۍ ته کیدو پاکستان کې اوچت کو نو د هغه د وجې نه مشکله تیر کړله او دغه بشمیر انټرویو چې کوم د خلکو سره ډیر سپورټ عمر کړه د دې خلکو ډیر زیات خوخو تاسو کې کوم ملګری چې کوم د دې سره مدد کول غواړي هغه دغه کنټیکټ نمبر به باقاعده سکرین باندې راځي